جینې مړه شوې کله ده او لاش تاسو کله موندلی دی د بیا په بوجۍ کې ولې اچولې ده او بیا یې غورځولې چېرته ده دا د ده څه وه چې د وجلې م ده بیا یې په بوجۍ کې م اچولې ده د خپله خور ووژله په تیاره کې یې ووژله بیا یې یوړله په بوجۍ کې یې بنده کړله څه وجه چې د مقتولې عمر څونه دی د واده وه وجلې چېرته کې ده چې زه څومره منافق انسان یم چې په خپله باندې زه د سکول مخې ته پردی تور سرې ته مو درېږم د کالج مخې ته پردی تور سرې ته مو درېږم دا پیغورونه به تر څو زمونږ آباد کورونه به ویجاړوي जो तो दमा पर निगरानी की बागी की बिस्मिल्लाह जान वाले सीचो मुनीर खान सीईओ ओवैस खान नूर जमंग पुलिस सबॉर्डिनेट मंग बागी की कार शुरू को नागे की मन असल मुलजिम तौर सी الله الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او په تیر 4 سپتمبر باندې د تنګي پولیس ته د یوې پیغلې د لاش اطلاع ورکړل شوه نو نننی پروګرام کې دغه معلومات تاسو سره شریکوم چې د دغه پیغلې تعلق د کم کلی سره دی او بیا دغه وجلې چا ده او ولې وجلې ده نو په دغه کې پولیس خپل انویسټیګیشن کمپلیټ کړی دی ملزم د هغوی په حراست کې دی او دا وخت موجود یم د تنګي په پولیس سټیشن کې مخکې به ځمه د انکوایري افسر سره به خبرې کوم او دغه پوره چې څومره ډیټیل دي دغه به ستاسو مخې ته راوړم موږ سره اوسئ قدرمنو کتونکو دا وخت ما سره د تنګي پولیس سټیشن انکوایري افسر منیر خان موجود دی دوی په دغه کیس کې په خپله باندې انکوایري کړې ده مزید تفصیل د دوی نه اورو سر ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم د ټولو نه اول خو راته ده ووایې چې 4 سپتمبرو څه وختو چې تاسو ته اطلاع وشوه چې یوه پیغله ده د هغې لاش په بوجۍ کې بند دی او د اوبو په غاړه باندې پروت دی بسم الله الرحمن الرحیم سنگر به تاسو دراتلو ډیره مننه چې تاسو ورالي او زمونږ سره د دغه شریک دا 4 سپتمبر د ماښام ټایمو چې زمونږ پولیس ته اطلاع ملو شوه چې دغلته پنیر کې او بورې کې یو لاش پروت دی زمونږ عبید خان تانیدار لاړو د هغه ځای نه اوچت که او هغې هسپتال ته یوړو په هسپتال کې هغې له کاغذونه برابر کړل او د هغې پوسټمارټم وشو دا زنانه وه چې پوسټمارټم یې وشو د دې مرګ معلوم شو چې یاره د دې مرۍ چا دباو کړې ده او د هغې نه د دې مرګ واقع شوی دی دا راته ووایئ چې تاسو ته اطلاع وشوه لاش تاسو ریسیو کو لاش ته چا و معلوم و نامعلوم و په هغه ټایم سره خو دا نامعلوم و بیا چې د دې موږ مشتهري وکړه نو د دې وارثان معلوم شو د عبدالله لور وه او د دې شړو میا صاحب د شرپوال کندي اوسېدونکې وه نو دا چې وارثه سټریس شو نو وارثو ته دا ناش بیا موږ د پوسټمارټم نه وروسته حواله کړه او د نامعلومو خلکو خلاف مقدمه رجسټر درج کړله منیر صاحب دې کې یو بنیادي سوال دا پیدا کیږي چې دا لاش په دغه ځای کې پروت و نو دا جینۍ تاسو انکوایري کړې ده جینۍ مړه شوې کله ده او لاش تاسو کله موندلی دی دا خو چې کله موږ دا ملزم ونیو نو دا لاش تقریبا د هغه د وینا مطابق دا یو 24 غنټې بعد موږ ته ملو شوی دی 24 غنټې بعد او د په 3 سپتمبر باندې ماښام دا وجلې ده د په 3 سپتمبر باندې ماښام دا وجلې ده او لاش موږ ته بیا په 4 سپتمبر باندې ملو شو ښه دا راته ووایئ چې تاسو په خپلو خبرو کې واضح کړل په لاسو باندې د مرۍ زور کړې ده هغې سره یې وجلې ده د بیا په بوجۍ کې ولې اچولې ده او بیا یې غورځولې چېرته ده د جرم د پټېدو کوشش کو چې یاره زما دا جرم پټ شي او دا چاته ښکاره نه شي نو په دې وجه باندې په بوجۍ کې اچولې ده او په چنچۍ کې وړې ده او په نیر کې غورځولې ده صحیح ده ښه دا راته ووایئ چې دا د ده څه وه چې د وجلې م ده بیا په بوجۍ کې م اچول دا د ده حقیقي خور ده خپله خور دا د ده خپله خور ده او په دې وجه باندې دغه کړې د وجلې ده چې یاره د ده د دې په کردار باندې دغه شک و چې یاره دا غلطه ده نو په دې وجه باندې د وجلې ده بقول د ده ملزم هم دا وایي چې یاره د دې په کردار زما شک و نو په دې وجه باندې د عزت په نوم مرګ دی د عزت په نوم باندې وجه منیر صاحب ستاسو هم تجربه ده د دې معاشرې پیداوار یې موږ هم د دې معاشرې پیداوار یو په دې کې چې خلک د عزت په نوم باندې مرګ کوي په ښکاره باندې یو کې ډزې وکړي دا څنګه غیرت دی چې د سړی د خپله خور ووژله په تیاره کې یې ووژله بیا یې یوړله په بوجۍ کې یې بنده کړله څه وجه وه دا غیرت دی او که څه دي د خو د دې خبرې دا وضاحت موږ ته وکړو چې یاره دا زما خور وه او ما ته به لکه چې دا د دې حالاتو نه به زه خبرېدم نو دا به په هغه سات باندې به زه د دې دغه حالاتو د خبرېدو نه مړ کېدم نو به زما په دې خپله خور باندې وس کېده او نوره مې غریبي وه د نورو خلکو د دشمنو مې توان نه لره
نو به دا خور چې کومه ده نو ما دغه کړې ده وجلې ده په دې نوم باندې. صحیح ده. ښه درته ووایي چې د مقتولې عمر څونه دی؟ دا تقریبا 24-25 سال عمر ده دی. 24-25 سال جی دی. سر. نو واده وه؟ نه جی واده نه وه. واده نه وه. واده هم نه وه، کوېدن هم نه وه. نه وه شوې. بس دا په کور کې ناسته وله. په کور کې ناسته وه. ښه دا راته ووایي چې بیا تاسو کله لاش راوچت که د دغه ځای نه د لاش په چېرته په پټي کې غورځولی دی، په اوبو کې غورځولی دی؟ که په اوبو کې غورځولی وي نو بیا اوبو د لاش ته یو ځای نه بل ځای پورې څونه فاصله کې وړی دی؟ لاش خو ده چې موږ ته کوم ځای وښوده نو هغه د په نیر کې غورځولی دی او تقریبا چې داسې 2.5-3 کیلومتره اوبو راوړی دی. دی اوبو راوړی. ښه بل سوال دا پیدا کیږي چې د وجلې چېرته کې ده؟ دا د په خپله کمره کې په کور کې وجلې ده. نو د کور کې نور څوک نه و؟ په دې کور کې د ښځه وي، خو د ښځه په دغه ټایم کې د ووی چې هغه بره واغې غوال وشله او دا ښځه زما نه ده خبر کړې چې ښځه مې راکوزېده نو دا ما چمچم کې میستې وه. ښځې ته پته نه وه چې د جینۍ مړه کړه؟ ښځه ته دا پته نه وه. چینچې د چې کومه چینچي راغوښتې ده په کرایې باندې په پیسو باندې، چینچي د چا ده؟ چینچي د خپله ملکیتي ده. د خپل ذاتي ده په چینچي باندې مزدوري کوله، د خپله چینچي ده، په کور کې ورسره ولاړه وه. صحیح ده. ښه بل پکې سوال دا دی چې د په چینچۍ کې یو وړه بیا یو غرزوله هلته دې کې 24 ګنټې تېرې شوي دي، جینۍ د کوره بار شپه وکړه که نه؟ عام طور چې زموږ په کورونو کې هلک هم د کوره بار شپه راشي نو مونږ پریشانه شو. تاسو ته پولیس ته څه کمپلینټ څه شکایت راغلی دی چې یاره دغسې زمونږ خور یا زمونږ د کور څوک جینۍ ده شپه یې بار کړې ده ورکه ده؟ نه پولیس چا هم نه دي انفارم کړي په دې سلسله کې چې یاره زمونږ خور ورکه شوې ده یا چېرته تلې ده یا څه خبره ده مونږ چا نه انفارم کړي پولیس. صحیح ده. هغې څه وجه کیدی شي؟ نو دا اوس د دې وجه چې کوم دی نو د دې په دغه سوچ کې به خپلې څه خبرې وي چې هغه خبرې پکې لا دغه دي. صحیح ده. تاسو نشئ ویلی؟ هغه نشو ویلی. ټیک ده. ښه بل سوال دا دی چې چونکې تاسو خو به د نور وروڼه هم انټاروګیټ کړي، هغوی څه وایي چې یاره مونږ په دې مرګ باندې خفه یو، د دې رور سره زمونږ سلا وه نه وه سلا، ستاسو تفشیش څه دی؟ هغه نور چې کوم دي هغه نور وروڼه یو دا وایي چې موږ د خور په مرګ باندې خفه یو او د رور سره زموږ هېڅ قسمه مشوره سلا نه وه او نه د دې رور د دې کرتب نه موږ خبر یو چې دا کار کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا په مورخه 4/9/2025 باندې موږ ته یو بوریبل لاش ملو شو پر شلو بیا سر نه هکې اطلاع شوه، پولیس لاړل، هغه ناش یې راواغېسته، روچنې کلنۍ نه هسپتال ته یوړ. هغه په هغه ټایم کې نامعلومه و، د هغې پوسټمارټم وشو، د هغې بیا موږ په سوشل میډیا باندې مشتهري شوه. هغې بعد کې د هغې پہچان وشو په مسمات سالیه دختر عبدالله ساکن شلو بیا سر. د هغې وروڼه بیا په لیټ اور کې راغله، هغه لاش هغې ته حواله شو. هغوی خپل تدفین وکړو، پولیس چې په هر انګل باندې تفتیش شروع کړو. هغې کې موږ هغه ټایم کې ډي پي او صاحب ته اطلاع ورکړه، هغې پکې ټیم جوړ کړو زما په نګرانۍ کې. په هغې کې بسم الله جان محمد سی او منیر خان سی او اویس خان او نور زموږ پولیس سبارډینیټ موږ په هغې کې کار شروع کړو. هغې کې موږ اصل ملزم ته ورسېدو چې دا د دغې جینۍ ورور عابد نوم یې دی ولي عبدالله چې دا یې د غیرت په نوم باندې قتل کړی و او بیا په بوجۍ کې بند کړی و. هغه لاش یې چونو په ټولو لپاره پنیر کې ډاړه کړی. په هغې کې په کوم ځای کې چې مړه شوې ده دا د نشاندهي شوې ده. په کومه چمچۍ کې چې نیټ تړلی وه بوجۍ کې بند کړی وه نو هغه چمچم برآمد شوې ده. دې نه علاوه د مقتولې سره چې کوم موبایل و هغه موبایل هم د دی لږ د په نشاندهۍ باندې ریکور شوی دی. تفتیش شروع دی انشاءالله. مخکې چې څه خبرې راځي نو بیا مې سره ټایم په ټایم